قانوني فرض دي. 5 نمبر خبره پکې ده چې هدایت د قاضي د پاره څه دي. جلبازي به نه کوي، دوانو فریقه به واوري، ثبوت به ویني، بیا به سوچ وکړي او بیا به فیصله ښه صفا ولیکي. دویم تاخیر به نه کوي، که عذر نه نو د 13 ورځو نه زیات به کیس نه ایساری، نو د مظلوم آزار چې دی هغه ډېر زر ځي، د هغه ډېر زر ځي. په دې وجه باندې به د 13 ورځو نه زیات کیس نه ایساری. دریم خاموش به نه اوسېږي، که تا ته معلومه وي چې په دې کې یو فریق دروغ وی نو په ریکارډ باندې ولیکه او حق ظاهر کا. او دغه شان د نفسیاتي حالت خیال بم ساتي چې غوسه، لوږه، خوب د بیماری په حالت کې فیصله نه ورکوي. دا د حدیثو حکم دی. جلبازي خلاصه دا دی چې جلبازي حرام او ظلم دی. قانوني حیثیت دا دی چې د انصاف د اصول خلاف ورزي ده او په اپیل کې کله عدم خبره ده. دغه شان دویمه نکته ما څه ویله، بلا وجه تاخیر حرام ده او ګناه کبیره ده او د آیین خلاف ورزي ده او په دې باندې به کاروایی کولی شي، حکیمانه کاروایی به پې کولی شي. دریم نمبر نکته ما ویله چې حق پټول دا ګناه کبیره ده او دفع PPC 181 تحت دا جرم دی 3 کاله. څلورمه نکته ما ویل چې صحیح طریقه څه ده د قضاوت، واوره، ځان پویه کا، سوچ وکا، بیا فیصله وکا، ویلی کا. فیر ټرایل کا تقاضا ہے. نو قاضي به په زبان باندې حق ښکاروي، قلم به د انصاف دپاره چلی او په زړه کې به د الله نه یره ساتي. دا اوس تاسو 5 نمبر درس ججمنٹ اینڈ قضا. 6 نمبر دی د قاضي علم، اجتهاد او تقلید. اوکے، رسول الله علیه السلام فرمایي اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. بخاری و مسلم کی روایت دی. او الله فرمایي چې پس اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. رسول الله سوی موږ ته چې قاضي سے فیصله کله کې اجتهاد وکړي او په حق ته ځان رسي، که حق ته ورسېدي 2 اجر دي او که اجتهاد دی وکړو غلطي دی وکړه نو 1 اجر دی. الله فرمایي چې که تاسو ته پته نه وي نو لاړ شئ او د اهل علم حضرات یعنی مجتهد نه تپوس وکئ. د قاضي دپاره د ټولو نه غټ شرط چې دی هغه اول علم دی او که علم نه نو فیصله کول حرام دي. علم چې دی قاضي به قرآن، حدیث، اجماع، قیاس او اصول فقه د دې علم دته لازم دی. قرآن، حدیث، اجماع و قیاس خو ورسه دی، خو دا اصول فقه واللازم دی. فإن اصول الفقه اولنی کتاب وی اصول الشاشی چې اصول فقه 4 سلور دی: کتاب الله و سنت رسول و اجماع الامه والقیاس الشرعی. دا به د ورسای. یو جاهل له فیصله کوي نو د حدیث مطابق چې کوم ما په درس نمبر 4 کې کو په 5 کې غالبا ویلو قاضین 3 قسم قاضیان والا روایت. که چرته جاهل له فیصله کوي نو د حدیث مطابق جهنم ته وځي. که د حق فیصله ولی ونه کی ځکه چې د الله په نوم دروغ ویلو. حدیث کې مرازی من کذب علی متعمدا، کم سړی چې په ما دروغ وایي نو د ځان په جهنم کې کنده تیار کړی. او حدیث کې صفا دا راځي چې یو سړی د قرآن تفسیر په خپل رای وکړو او صحیح وکړو د بیا هم ځان په جهنم کې کنده تیار کړه، ځکه دته خو علم نه او په توکو باندې لګیا او په الله باندې دروغ ویل. دا خیال هم نه چې زه صحیح ویم او که غلط ویم. دغه شان که یو سړی صحیح لاړ شي یعنی مجتهد نو 2 اجر او دا ورته ولې حاصلېږي؟ یو د اجتهاد اجر دی، یو د حق ته د رسېدو. که غلطي دې وشي نو 1 اجر دی د اجتهاد چې د کوشش کړل دی ځکه نیت یې ټیکو. دغه شان تقلید دی. که قاضي مجتهد نه نو عابد او معتبر فقیه د یو مذهب تقلید وکړي چې کم رایج العمل مذهبي د هغې مطابق به تقلید کوي. لکه په عام ترو دنیا کې نن سبا فقه حنفي ده یعنی حنفي مذهب رایج دی، د دې تقلید پکار دی. زما د ذهن مطابق په دې ټوله دنیا کې بچا کې د اجتهاد اهلیت په اوس وخت کې نشته. که د لوی نه لوی د فقهاو کتابونه لري که
د لایبرری نه بیا به چینګه خوله نیولي. دا یاد ساتئ چې لون تقلید به په دې کې نه کېده، سپیشلی پکې بل امام قول درته زیات قوي ښکاره شو نو ابالي نو مفتی دپاره خدا شرایط دي. 4 مذهبونو په دې بابت کې څه وایي؟ 4 مذهبونو اتفاق لري چې قاضي به جاهل مقلد نه یا به مجتهدي یا به کم از کم دومره فقیهی چې راجح قول دته پته لګي. نو د جاهل قاضي جوړېدل دا حرام دی په فقه حنفي کې، فیصله باطل لا امام مالک هم دا وایي، امام شافعي هم دا وایي، امام احمد هم دا وایي. مسئله دا ده چې قاضي به مجتهد قاضي یا په خپل اجتهاد کوي، تقلید به نه کوي. امام مالک سے وایي چې په خپل به اجتهاد کوي، شافعي وایي چې په خپل به اجتهاد کوي، امام احمد سے وایي په خپل به اجتهاد کوي. غیر مجتهد قاضي دپاره به صحیح چې مجتهد نه د معتبر مذهب تقلید به کوي، ترجیح به ورکوي پکې بیا. او مالکیان وایي چې د مالکی مذهب تقلید به کوي، شوافی وایي چې د شافعي مذهب تقلید به کوي، حنبلي وایي چې د حنبلي مذهب تقلید به کوي. خو فقه حنفي وایي چې معتبر مذهب تقلید به کوي او ترجیح به ورکوي. دغه شانتي مسله دا ده چې غلط اجتهاد که د کوشش سره تی غلطي شوي نو ګناه نشته، فیصله به باطل کېږي. فقه حنفي دا وایي او دا د نورو فقهو مذهب هم دی، د هغوی لار هم دا ده. دغه شانتي مسله دا ده چې مشوره اخیستل دا مستحب ده، د اهل علم نه به مشوره لي، د ټولو دا موقف دی، نو ټول بس قریب قریب ہے. پاکستانی قانون او ججمنٹ په دې باره کې دا وایي چې د قابلیت شرط و آئین پاکستان آرټیکل 177 نه 193 های کورټ او سپریم کورټ د جج دپاره د 15 کالو پورې وکالت یا جوډیشل سروس د دې تجربه لازم ده. او جوډیشل سروس رولز چې کوم دي سیول جج د دې جوړېدو امتحان ټریننګ دا لازمی دی LLB دپاره. دویم غلط فیصله PLD 1998 سیکشن 388 که چېرته جج د قانون غلطه تشریح کوي، جج را لګېدلی د قانون غلطه تشریح کوي نو دا بدنیتي نه ده، مګر فیصله به په را روان وخت کې کلادم کېدی شي. 2015 SCMR 1441 که چېرته جج ته قانون معلوم نه قانون نه معلومېدل دا معذرت نه دی بلکې دا یو غفلت دی. د دې تحت هغوی دا وایي چې غلط فیصله و. قانونیات کنو بیا راشه کنو. دریم قانوني حواله ورکول. جج پابندي د دې چې د سپریم کورټ او د های کورټ د فیصلو پابندي وکړي. آرټیکل 189 نه 201 پوری آئین دا اسلامی تقلید بالکل مشابهت کوي، مگر دا صرف په اعلی عدالتونو کې. څلورم مشوره اخیستل. جج ریفرنس د پاره لا جرنلز چې دا یا کنټریز او سنټر جج د پاره مشوره اخیستل دا د استفتاء برابر دی، یعنی یو فتوا طلب کوي. نو عملی خلاصه به د دې دای چې جاهل قاضي چې کوم دی شرعا او قانونا نااهل دی. جاهل قاضي شرعا او قانونا نااهل دی، د فیصله باطل. دویم مجتهد قاضي په خپل به تحقیق کوي، که غلطي وشي نو معذور وي، اجر به ورته میلاویږي، خو عذر وي دا خاد مجتهد قاضي. دریم غیر مجتهد قاضي چې دی دا به د معتبر مذهب یعنی حنفی مذهب په دې ملک دی، د دې به تقلید کوي، د عدالت تقلید به کوي. که دلیل کمزوري نو هغه کمزور دلیل به په دغه مذهب کې پریږدي او مضبوط دلیل ته به ځي. بل مشوره شرم به نه کوي، د صحابه چې دي په غټو مسایلو کې به هغوی راتلو مشوره به یې کولې.
پنځم قانوني د دې لپاره اوس وخت کې بینوریا ټاون دی په پاکستان کې، هلته دا تمام علما راټولیږي. پنځم قانوني تقاضا ده چې پاکستان کې جج دی نو د قانون علم به ورته لازمي، چې ورته معلوم نه نو دا به د معذور نشي ګڼلی، بلکې دا به غفلت یې د علم نه بغیر یو سړی فیصله کې د دې انجام څه دی؟ نو ګوره یو حق دی، په حق دو اجر دی، جنت دی، فیصله به برقرار، یو غلطي ده نو په دې یو اجر دی، که مجتهد معذور به عفي پر روان وخت کې به کله آدمي دغه شانتي، یعنی علم ورسای خو غلطي وشي نو اجر به ورته میلاوي. علم ورسنی نو اجتهاد به کوي، علم نشته اجتهاد به کوي، نو شرعي حکم دا دی چې ګناهګار دی د جهنم وعید دی. علم هم نشته اجتهادونه د ځانه کوي لګیا دی، او قانوني نتیجه د غفلت او د په خلاف به حکومت کاروایی کوي. صورت بل دا دی چې تقلید راجح دی، جایز دی، اجر پې میلاویږي، شرعي حکم یې دا دی، او قانوني نتیجه دا ده چې صحیح به حسابولی شي. نو بغیر د علم نه فیصله کول چې علم درسه نشته او فیصلې کې د خپل او د خلکو په مابین کې د جهنم دیوار جوړول دي. صحیح شوه؟ دې کې ما څو خبرې ذکر کړې، سوال را روان دی. جوډیشل د دې متعلق کوئی څه خبره، مثال په مثال باندې به تاسو ذهن تراش جوډیشل څه ته وایي. جوډیشل سیستم دی یو، نو جوډیشل چې دی دا وایي عدالت ته، جوډیشل سیستم یعنی عدالتی نظام، او جوډیشل افیسر دا ویلی چې عدالتی افسر ته، جج ته، هغه ته وایي جوډیشل افیسر. او جوډیشل ریویو دا وایي نظرثانی، دویم طرف نظر کول یعنی عدالت نظرثانی وکي. او بل یو لفظ هم راځي جوډیشل پروسیډینګز، عدالتی کاروایی ده. نو هغه تمام امور او افعال او عهدې دي چې د عدالت، د انصاف او د قانون د نفاذ څخه